بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. دا ټایم کې زه موجود یم په ضلع بنیر تحصیل چغرزي بر بیلګه کې کم ځای کې چې پرون یو داسې واقعه مخې ته راغلی و، افسوسناک واقعه چې یو 9 ساله ماشومه خالده نومې و، هغه ډېر بې دردۍ سره قتل کړی شوی و. د هغو د کور والا را سره هم موجود دي، د دې علاقې مشران را سره هم موجود دي. د هغو نه دې باره کې تپوس کوو چې د هغو دې باره کې څه خیال دی، آیا د دوی ورسره د دوی چېرته مخکې دښمني وه یا په چا باندې علاوه دعوا خو نشته. کاکا دا راته ووایه چې دا ماشومه بسم الله الرحمن الرحیم کله قتل شوې وه؟ دا هفتې پر ورځې مخه. تاسو چا سره دښمني شته؟ نه جی زمونږ د چا سره دغه نشته، نه دښمني نه چا سره خبرې علاوه فساد نشته، دعوا په چا نشته؟ نشته. تاسو حکومت نه څه غوښتنه کوئ؟ موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دا مجرم دي ژر تر سره ګرفتار شي. ګرفتار شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو دې باره کې څه خیال دی؟ زمونږ په دې باره کې دا خیال دی چې حکومت نه غوښتنه دا ده چې د مجرم ژر تر ژره پته ولګي چې دا دومره زیاتی ظلم ولې وشو. په دې کې څه نیوکه میوکه شوې ده پولیسو چېرته؟ یاره پولیسو پکې کسان بوتلي دي زمونږ خپل خو لږ شک باندې بوتلي دي او داسې پوره دغه یې نه دی شي. نو د هغې موږ پولیسو نه دا غوښتنه کوو چې دې ژر تر ژره کاروایي وشي او د دې مجرم پته ولګي چې دا کار چا کړی دی او چا نه دی کړی. ډېره مننه. امیر صاحب، تاسو په دې باره کې څه ویل غواړئ؟ ځکه چې دا واقعګانې خو دا یو لومړۍ واقعه ده په ضلع بونیر او چغرزو کې. په دې باره کې به تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ نو موږ خو دا خبره کوو چې یاره دا ظلم شوی دی او ډېر ظلم شوی دی، ځکه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په وخت کې کله چې مکه فتح شوه نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپلو صحابو ته فرمایي چې تاسو به په زنانو باندې ظلم نه کوئ، د هغو سره به زیاتی نه کوئ، د هغو سره بدله نه اخلئ، ضعیفان چې مخې له راځي د هغو سره به هم مقابله نه کوئ، او بچي چې مخې له راځي نو د هغو سره به هم تاسو مقابله نه کوئ بلکې هغو له به تحفظ ورکوئ. نو زما په خیال نن سبا دا واقعیت چې کوم شوي دي زما په زندګۍ کې دا لومړي واقعیت دي زموږ په علاقه کې. نو زه خو زړه مې جاړي پکې چې را داسې واقعیت او سړی دې په خپل ځان باندې راولي. نو یو خو دا پیغام مور او پلار له م ورکوم چې را مور او پلار له پکار دي چې د خپلو بچو حفاظت کوي، خپل بچي په سارا باندې نه پرېږدي او د ماښام نه وروستو خو د خپلو بچو ډیوټي پې کوي او د هغو حاضري اخلي چې پلانې شته او پلانې نشتي. نو د هغو هم دا فرض جوړېږي چې د خپلو بچو حفاظت کوي. او چا چې دا کار کړلی زما په خیال ډېر ظلم یې کړلی، بلکې د ظلم انتها یې کړله. نو زه د حکومتي وخت نه او د خپل پولیس محکمې نه ډپارټمنټ چې څومره دی د هغو نه دا مطالبه کوم چې دا مجرم زر تر زره ګرفتار شي او دله د داسې سزا ورکړي چې د ده لاس چې دی نو دا سواړی په چوه کې چې دی نو دا ځوړند کړی شي چې آینده لپاره داسې واقعیت زموږ په علاقه کې بیا په ټول انسانیت کې داسې واقعیت به مخې نه راځي او نه کېږي. ټیک شو، ډېره مننه جي. جی کتونکو، تاسو دا خبرې اترې واورېدې، د هغو کور والا سره مونږ خبرې اترې وکړې، د دې ځای کوم معزز مشران چې د هغو سره مونږ خبرې اترې وکړې. نو مونږ هم او دا ټول دا مطالبه کوي د حکومتي وخت نه، د پولیس ډپارټ نه چې زر تر زره دی کم دا درنده صفت قاتل چې دی دا ګرفتار شي او دله د سختو نه سخته سزا ورکړلی شي. خپل کور باس اجازه ورکړي. اجازت الله په امان.